بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا کتاب نامه ده هدایت النحو. په دې کتاب کې به بحث کېږي د علم النحو مطابق. دې کتاب کې به متا نحو بیانېږي، خو هر علم او هر فن د شروع کولو نه مخکې د څو خبرو زده کول ضروري وي. هر علم او هر فن شروع کولو نه مخکې د څو خبرو زده کوله ضروري وي. یو تعریف د علم، څه شی؟ تعریف د علم. د علم تعریف زده کول ضروري دي. ویلې ځکه چې طلب د مجهول رونه شي. څه رونه شي؟ طلب د مجهول مطلق رونه شي. ځکه چې دنیا کې څوک هم څه کار کی نو هغه خامخا څه مقصد وي، بغیر د مقصده یو قسم داسې نشته چې هغه څه کار شروع کړی وي. او که بیا څوک کی نو هغه ته مو بیا لیونی یو چې خپل کار پاته ورته نه لګي چې دا کار زه کوم دی کې مو مقصد څه ده، ویلې کوم زه دا کار. ټیک ده که نه؟ نو تعریف زده کول ولې ضروري دي؟ چې طلب د مجهول مطلق رو نشي. دویمه خبره، موضوع چې د علم یا د فن معلوم وي. ویلې ځکه چې امتیاز بین العلوم روشي، علوم په خپل منځ کې جدا شي. چې په نحوې کې به زه د اعراب او د بنا متعلق خبره کومه، په دې کې مو ته دا شون میلویږي. فصرفو کې به د صیغې نه زه خبره کومه. ټیک ده که نه؟ په نورو علومو کې به د بل شي نه خبره زه کوم. نو امتیاز جدایي په منځ د علومو کې راشي، موضوع د دې پر ضروري ده. موضوع ولې ضروري ده؟ چې څه راشي؟ بین العلوم. د علومو په منځ کې امتیاز جدایي پہچان پیدا شي چې پته ولګي چې لکه په دې علم کې به دې بحث متعلق خبره کېږي، په دې علم کې به دې بحث متعلق خبره کېږي. دوه شون شو. دریم غرض او غایه دم زده کول ضروري دي. ویلې ځکه چې د عبث شي طلب لازم نشي، عبث او فضول شي طلب لازم نشي. چې ته په کوم کار کې لګیا یې چې کم از کم ته خدا پته وي چې دې کارنامه مو ته دا د پیدا ملويږي. مثال کې نحو زده کومه نو د نحو پیدا بداوي چې زب د اعراب او د بنا د غلطۍ نه بچ کېږم. نو غرض او غایه ویلې ضروري ده چې طلب د عبث شروع نشي، عبث فضول. ټیک شو؟
دریم شی څلورم شی واضع د علم چې د علم چا وضع کړی ده علم چا وضع کړی ده ځکه د دې پوره چې د علم عظمت په زړه کې روشي چې د علم عظمت په زړه کې روشي نو دې وجنه مو به د علم واضع معلومو هغه هم بیانوو چې د علم وضع کړی چا ده اول د فن کې د قاعدې خالي چا دي ویلې چا دي یا لیکلې چا دي پوه شو په خبرې باندې واضع د علم وضع خو پېژنې که نه چا پهله د دې قاعدې جوړې کړي دي ټیک ده واضع د علم دم ضروري ده بل تاریخ د علم په دې باندې نقصان پیول ضروري ده چې د علم نحوی تاریخ څه ده په دې کې کومو خلکو کور کړی ده ټیک ده که نه د دې پوره چې په دې علم کې کومو علماو محنت کړی ده خویلې بیولې دي ارقریزي کړی ده نو د هغوی مو ته پته ولګي چې څومره محنت په دې علم باندې شوی ده ټیک ده که نه تاریخ یې دې لپاره ضروري ده خو دا مو مختصر بیانوو ځکه چې پوره تاریخ خو نشي ویندلی ټیک ده که نه مشکله ده بیا خو مقصود ته به چې راسو ډېرې ځای په دې کې لګي ټیک شوله ښه پنځه خبرې شوې که نه شپږمه خبره مقام او مرتبه د علم څه شی مقام او مرتبه د علم ټیک شوله او بل د کتاب د مصنف حالات ټیک شوله که نه مقام مرتبه ځکه به بیانوو چې مقام او مرتبه بیان شي نو سړي به د علم سره شوق پیدا وشي چې څومره زه چې د کوم علم حاصلوم دې مقام څه ده مرتبه یې څه ده دې فضیلت څه ده نو مقام او مرتبه او فضیلت د علم دا ځکه بیانول ضروري دي چې دې سره شوق پړويږي او بل د مصنف حالات دې وجه دې بنا ضروري وي چې د کتاب عظمت هغه متمول شي ویلي ځکه چې د مصنف عظمت موقوف د مصنف په عظمت باندې مصنف کوم کتاب چې مصنف پته ویلی شي مصنف عظمت د موقوف په څه باندې مصنف په عظمت باندې چې مصنف دی اوچته مرتبه سره وي سړی ولګه توجه ورکوي ټیک ده که نه او مصنف عظمت به څه نه معلومیږي دغه د حالاتو نه مصنف عظمت به څه نه معلومیږي هغه د حالاتو نه معلومیږي نو دې وجې نه د مصنف حالات هم ضروري دي سړی څه نه څه زده کړي موږ استاد هغه به وي چې کتاب پړول نه مخکې کم از کم د مصنف حالات خو مخ وګورئ ځکه چې تا ته لږ د مصنف حالات خو معلوم شي چې د مصنف کومې درجې سړی ده نو هله به ته بیا کتاب په شوق باندې وګورې ښه اوس تعریف د علم نحوه موضوع د علم نحوه او غرض و غایه د علم نحوه دا په کتاب کې په خپله روان دي په هغه ځای کې به کوو درې خبرې لوړې ټیک ده که نه دا درې خبرې مو په کوم ځای کې کوو په کتاب کې به کوو هلته کې پوره تفصیل بیا په دې باندې کوو هلته انشاءالله بل څلورم شی تاسو ته مو واضع د علم نحوه وښاله تاسو کې دې شوله کې ملي وي علم نحوه چا وضع کړې که نه وي نو ورسره واورئ که نه درې قوله دي پکې یو قول دا ده چې واضع د علم نحوی حضرت علی رضی الله عنه ده ابو الاسود الدؤلی یا الدؤلی ده دواړه قسمه نومای راغلي کتابونو کې ابو الاسود دؤلی یا الدؤلی د یې چې زه ورځ حضرت علی رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شم او ډېر فکر کې نوسو په سوچ کې نوسو نو ماته پښتنه وکړه چې خو ډېر زیات فکرمند یې ویلې نو حضرت علی رضی الله عنه ورته ووی چې اسلام خور شوله و عرب و عجم په خپلو کې اسکا ګډوډ شولو نو موږ سره دا ډور ده یا داسې څه قواعد هغه په کور دي چې د عربی ژبه محفوظه پاتې شي
چې هغې د وجنه خلک په قاعدو په ضابطو باندې عمل وکړي او د عربي ژبه محفوظه پاتې شي. چې بیا سړی زه بعد زه هغسې ملو شومه نو یوه ټوکره د کاغذ هغسې په لاس کې ور کړله چې په هغې باندې ده لیکلي وو څه قواعد یې لیکلي وو د نحوې. بسم الله الرحمن الرحیم الکلام كله ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحیم الکلام كله ثلاثة چې کلام ټول څومره ده؟ درې شون دي. اسم وفعل وحرف. اسم فعل وحرف. مو د نحوې په شروع کې هم دا خبرې کو تقریبا. ټیک ده که نه؟ اوس اسم څه دی؟ فالاسم ما انبأ عن المسمى. اسم هغه ده چې د مسما نه خبر ورکي. انبأ خبر ورکي. څه نه؟ مسما نه. ټیک ده که نه؟ والفعل ما انبأ عن الفاعل. فعل هغه ده چې خبر ورکي څه نه؟ فاعل نه. والحرف ما انبأ. وعلیکم السلام. نو بس شروع خو یم ته ما وی د مقصود ته زر ورسیږو د مقدمې نه به زر ځان وبوسو. دا وکړه بسم الله. ښه نو سمې ته ووی چې اسم و فعل و حرف. فالاسم ما انبأ عن المسمى چې څه نه خبر ورکي؟ مسما نه. والفعل ما انبأ عن الفاعل. والحرف ما انبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل چې د داسې معنی نه خبر ورکي چې نه اسم ده او نه فعل ده. ټیک ده که نه؟ همو په نحوې کې څه وي چې اسم څه ته وایي؟ يدل على معنى في نفسها. تاسو خو عربی کې نه یاد کړی، په اردو کې مو څرنګه یاد کړی؟ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو. اسم تعریف دا کو اور اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. ٹھیک شو کنا؟ اور فعل سے تعریف کو ام دغه تعریف دا خو اس میں تینوں زمانے سے کوئی ایک زمانہ موجود ہو یا پایا جائے. ٹھیک شو. اور ہر تعریف سے کو دلالت نہیں کرتا. خو هر تعریف سے نه دغه تعریفونه لیکلی وو. ټیک شو کنه؟ ابتدا وکنه. ابتدا چا وکړله؟ هرتلی رضی الله عنه وکړله. سریز بعد ابو الاسود الدویلی رحمه الله یی چې زه حاضر شولم هرتلی رضی الله په خدمت کې موم څه قواعد لیکلی وو. اتب په بوره کې، لغت په بوره کې، تعجب په بوره کې، استفهام په بوره کې او د باب ان په بوره کې، یعنی حروف مشبه بالفعل په بوره کې. هغه یی چې مو په حروف مشبه بالفعل کې لکن نه ولیکلی. شپږ دي که نه؟ خو چې په دې کې مې څه نه ولیکلی؟ لکن نه مې پکې نه ولیکلی. نو هرتلی رضی الله عنه ورته وایي چې دې کې لکن نه هم څه کا شامل کا. او هرتلی رضی الله عنه دا وفرمایلو چې ما احسن هذا النحو الذي قد نهوت. ما احسن څومره ښه ده هذا النحو دا نحوه الذي اغا قد نهوت چې توی هغې اراده کړې ده. ټیک ده که نه؟ یا ما احسن هذا النحو څومره ښه ده دا اراده. نحو په نې د ارادې هم ده که نه؟ ټیک ده که نه؟ الذي هغه اراده قد نهوت چې توی څه کړې ده؟ اراده یې کړې ده. پوه شو په خبرې باندې؟ نو دې قول مطابق د علم نحو واضح څوک ده؟ حضرت علی رضی الله عنه ده. دویم قول څه ده؟ دا ختموغه. دویم قول څه ده؟ دویم قول دا ده چې د علم النحو واضح حضرت عمر فاروق ده. ٹھیک ده؟ څرنګې حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې یو اعرابي راغله. هغه وایي چې ما ته قرآن وښیئ یا ته قرآن ووایئ. نو یو اجمی کاری قرآن شروع کړله او د قرآن یو آیت یې ووي ان الله بریء من المشرکین ورسوله ده. هغه د رسوله په ځای څه ووي؟ رسوله ووي. رسوله په ځای څه ووي؟ رسوله ووي. قرآن کې رسوله ده که نه؟ هغه څه ووي؟ رسوله ووي. نو کله چې عمر رضی الله عنه دا واورېدلو
نو بیا عمر رضی الله عنه هغه دې پر ډېر زیات فکرمند شو چې دا خو بلکې دا عربي څه ووي عربي ووي چې ابر الله من رسوله چې آیا الله برات کړی من رسوله د خپل رسول نه نو بیا ان کان بر الله من رسوله کچری الله د خپل رسول نه د برات اعلان کړی وي بری وي ته مطلب چې رسول ملګرتیا نه کی نو فانا بریء منه نو چې بیا زم د رسول نه سیمه بری یم نو بیا عمر رضی الله عنه حضرت ابو الاسود الدویلی رحمه الله ته حکم وکړل چې ته قواعد ترجمه کا د نحوه نو هغه بیا د نحوه څخه قواعد ترجمه کړلو ونها وضع شوله نو دې کول مطابق حضرت عمر رضی الله عنه چونکه حکم کړی دا کنه نو واضح د علم نحوه څوک شوله حضرت عمر رضی الله عنه شوله دریم کول دا چې ابو الاسود الدویلی رحمه الله په یو ځای کې موجود و یو کری دا تلاوت وکړه ان الله بریء من المشرکین ورسوله په ځای څه ووي ورسوله ووي نو دوی ته چې هذا کفر چې دا کفر ده ځکه چې معنی ډېره زیاته بدلیږي معنی څه ده د آیت خپله ان الله بشک الله بری ده د مشرکینو نه ورسوله هم ته بری ده ورسوله ته په څه باندې ده په لفظ الله باندې ده ٹھیک ده که نه نو چې الله هم ته بری شوه رسول هم ته بری شوه معنی صحیح شوله خو که چېرې ورسول یې دې ووې نو بیا معنی بدلیږي چې ما ته مخکې وکړه چې الله بری د مشرکین نه ونعوذ بالله د رسول نه ټیک شوله نو چې دا اورېدل نو دی راغله حضرت علي رضی الله عنه ته وي نهوت ان اصنع میزانا للعرب چې زه ما اراده کړې ده چې زه د عربو دپاره یو میزان تیار کړم یوه تله تیاره کړمه چې مطلب دا ده چې عربي ژبه د هغې قواعدو او ضوابطو مطابق ویلی شي زه هغه تیار کړمه نو حضرت علي رضی الله عنه چې اقصد نحوه ته چې کومه اراده کړې ده نو هغې څه وکړه قصد وکړه مطلب چې هغې باندې مخکې روان شه خپل ارادې ته عملي جمع ویر کړه نو هغې نه بعد بیا حضرت ابو الاسود الدویلی رحمه الله څه قواعد هغه راجمع کړلو نو اول قول مطابق واضح څوک ده علي رضی الله عنه دویم قول مطابق څوک ده عمر رضی الله عنه او دریم قول مطابق څوک ده ابو الاسود دویلی رحمه الله او ابو الاسود دویلی رحمه الله د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما استاد و